السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویډیو مقصد هغه دا دی 19 اپریل نه واله تر د 21 مئی 2026 کې چې کوم سعودي عرب BS ماسټر پریزیډنټ لپاره اپلاینې شروع شوي نو نن په 16 تاریخ په هغې کې یو اپډیټ راغلی دی. نو څومره کسان چې چا له موږ اپلای کړي ده حتی تر اوسه پورې نو څومره کسان دا موږ سره رابطه وکړه نو هغوی له هغه اپډیټ موږ وکړو. خو بعضې کسان اوس هم ناخبره دي، هغوی ته خبر نه دی رسېدلی. نو کوم ته چې دا ویډیو ورسېدله هغه دې په دې ویډیو په ذریعه باندې ځان لا په خپل اپلای کې دا نمبر یې په دې طریقه باندې اډ کړي دې لپاره چې د پروفایل 100% کمپلیټ شي چې اپلای ته څه ضرر ونه رسي. طریقه کار یې دا دی، لینک به دلته ډسکرپشن کې موجود وي، کمنټ کې هم شته، او دلته تاسو خپله ګوګل کروم کې ولیکئ سټډي اینډ سعودي یا ولیکئ ادرسو فی سعودیه. داسې لینک چې کله کولاو شي ګورئ دا اولنی لینک دی چې سټډي اینډ سعودي ولیکئ یا ادرسو ټیک شو، دا ما ولیکو، دا اولنی لینک دی نه په دې به کلیک کړي. دلته دا ګوټ کې دا یعنې دا نشان دا تسجیل الدخول دا خو انګلیش ته واړه خو عربۍ کې صحیح دی چې اسان په دې به کلیک کړي. البرید الکتروني هغه ایمیل به واچوي چې کوم ایمیل باندې تا اپلای کړي. کلمة المرور کې به هغه پاسورډ واچوي چې تا له چا اپلای کړي کوم پاسورډ یې درله ورکړی، د ایمیل پاسورډ نو بلکې د اپلای پاسورډ چې چا تا له اپلای کړي کوم پاسورډ یې ورکړي. لکه مثال په طور دلته زه بس د یو کس هغه دی دا کوله واخم، ټیک شو، دا پاسورډ وله ما واچو، ټیک شو. دله اوس زه پاسورډ اچوم دې ځای کې، ټیک شو، پاسورډ یې اچوم. ټیک شو، پاسورډ واچوه، بیا تسجیل دخول باندې کلیک کړي. چې تسجیل دخول باندې به کلیک کړي یعنې د هغه د کس اظهار مطلب نوم باندې پروفایل دی دا کولاو شو. نو په دې به کلیک کړي. د ټول نه مخکې به راشي هغه نقصان چې معلوموي چې ګوره ستا هغې کمی شته که نشته دې رغباتې ته به راشي، ټیک شوه. چې په دې کلیک کړي ګوره دا اپلایان دي دلته شوي دي د انسټنټ. نو ټول نه مخکې دلته څه ښایي یعنې مطالبات ناقصه، یعنې ستا چې کوم مطالبات دي یعنې کوم مطلوب شیزونه دي هغه څه دي ناقص دي، پوره نه دي، ان کمپلیټ دي. نو دا چې اوس کمپلیټ کېږي که نه نو دلته نوی اپډیټ نن راغلی د هغې د وجې نه حدیث شو کوي. نو هغه اپډیټ به په دې طریقه کې بېرته په دې اظهار نه خپل موبایل کې مطلب دغه چې مخامخ کوم په دې به کلیک کړي دا ګوټ کې دا دویم نمبر به ووایي. چې دویم نمبر ووایي بیا به راشي نه دا 1 2 3 4 څلور 5 پارټه پورې ډکول دي، خو ته به دا ډایرکټ ځکه دا مخکې نه ډک شوي دا څلورم به ووایي. چې دا څلورم دې ووهو نو ښکته به راشي، معمولی به ښکته راشي دا نتیجه یعنې الشهادات والاختبارات. دې کې اسم الشهاده شهادة ثانویة العامه، په دې کې الدرجه النتیجه. نو دلته دا مخکې نه ختلي ده، مطلب دې کس 73% رپسو کې، خو دا مخکې وه. اوس یې دلته فیصدي په ځای دا نوی اپډیټ راغلی چې نه دلته ټوټل مارکس ولیکه ستا په څو کې څو دي. دا نن راغلی دی نو دې وجې نه هلته هغه مخکینی کوم چې پروفایل دی هغه ناقص ښیي، هغه ځای کې چې کوم سبمیټ شوی دی. نو په دې به ته کلیک کړې. چې په دغه کلیک کړو دې ګوټ کې دا ایډیټ نشان و. نو دلته خو مخکې نه هغه ډاکومنټس اپلوډ دی. نو د دې کس مثال په طور 836 نمبر یې دی په 1100 کې، ټیک شو. یعنې 836 الدرجه النتیجه، یعنې سکور چې دی هغه 836 په څو کې په 1100 کې. نو الدرجه الکلیه کې به ټوټل مارکس او په دې کې به څه وکړي هغه حاصل کرده چې یعنې څو نمبر یې دی په دې به کلیک کړي. بیا که دا خو د سکول خبره وه، که چا وفاق په خاصې سند کړی چا په عامې کړی نو هغه هم بس دلته خاصې والا نمبر چې څو یې اخیستي دي او بیا ټوټل مارکس. دا خو د BS والا لپاره. که چا ورسره ماسټر ته اپلای کړي نو هغه به دلته د BS هغه اچوي. نو BS کې اکثر GPA مثال په طور دلته به ډاکومنټس وښیږي هلته ختلی به وي، خو چې تا BS ته اپلای کړی نو هلته پکې به تا ته ناقص ښیي. نو ته به دلته فیصدي ولیکې GPA ولیکې، دلته به ټوټل GPA ولیکې. مثلا زما 3 GPA دی، ټیک شوه، په څو کې په 4 کې دغه شانتې ولیکې. بیا به اضافي باندې به کلیک کړي وبخښئ چې خو اوس د دې ضرورت نشته نو ختم به کړو. بیا به ښکته راشي په دې حفظ په دې به کلیک کړي. چې په دې کلیک کړي ټیک شو، په دې به ورڅه کلیک کړي. بیا ورته اوس وګوره اوس به هغه انشاءالله ختم شوی چې کوم ناقصات دغه هغه ختم شوی ختم. اوس دلته یو ښیي خو دلته حفظ سند مطلوب دی، نور څه شو
ختم شوی دا و چې کوم دی دا اوس دا پکې نوی اپډیټ راغلی حمزه ټیسټ خو دا نه ختمېږي دا به بالکل ریمو کول غواړي د دې فلای نه دا کوم چې دا ریمو کې دا په دې طریقه ختمېږي ځکه دا پکې نوي اپډیټ وروسته دي راوستي دي باقي چې هغه کوم عمومي شرط و هغه باقي کې هغه پاتې شو نو په دې طریقه باندې نو چې چاته هم راغلی په دغه طریقه باندې راولېږئ او خپل دغه نمبر په دې طریقه اډ کړئ نو دلته به هغه ختم شي دغه شانتې که ماسټر بي ایس هغه پسې هم ته لیکلي شهادت الباکالوریس او ماجستر هغه دې اوس په دغه طریقه وکړي بیا به دلته ختم شي بیا په دې باندې کلیک کړي حفظ ارسال بس دا وشوی او بیا به دې باندې وځي نو کومو ملګرو چې زمونږ په ترو اپلای کړي ده هغوی له مونږ دا اپډیټ کړی دی نن حتی الوسه پورې زموږ راوسو خو بعضې کسان پاتې دي هغه د دې ویډیو په طریقه باندې ځان له پخپله وکړي اسان کار دی په دغې سره سټیټس هم کتلی کېږي او په دې طریقه باندې ځان له اپډیټ هم هغه وکړي د 21 مۍ نه مخکې